بسم الله الرحمن الرحیم. یو ډیر مهم ترین شای زندگی کې اعمالو کې کارو کې نیت ده. نیت دوره ضروری شای ده چې یو کار ته یو عمل ته یو فعل ته قیمت ورکوي. نیت ذریعه سه یو شای حیثیت پیدا کوي. دنیا کې د شي یو خشي ته داسې وایي مثلا ښه خونه وکسي ډېره بهترینه خونه ده، یو ښه کلینه وکسي وایي چې ډېره ښه کلینه ده، یو ښه لباس وکسي وایي چې ډېر ښه لباس اصلي ډېره ښه شوي ده. نیت سره هغه کار نشته ده. اما اسلام، قرآن، دین، مذهب، اخرت نیت سره کار ده. چې یو کار وشي څه نیت سره وشو، څه ارادې سره وشو، څه مقصد سره وشو. دا مقصد ډیر مهم دی اسلام کې، دین کې، مذهب کې، اخرت دپاره، خدای دپاره. محسن قرائتی بزرګوار یو مثال ورکړی دی. هغه یې یو مرګلی مو 20 کاله زه د کتابونه لیکم، ټي وي باندې پروګرامونه چلوم. هغه مرګلی ما سره د ټولو کارو کې شامل و شریک دی. هغه ما سره د ټولو کارو کې مرسته کوي. 20 سال کېږي ما سره دی. یوه ورځ یې مې ټي وي کې نما واخیسته، شکریا مې ادا کړه. بله ورځ ما ته راغلم، ما ته یې وویل چې تا ښه نه وکړل هغه چې ما نما ده واخیستله. بالاخره زه همداسې ګمنام ښه وم. دغه ته ویلی شي مطلب یو قیمتي کار. دې په مقابله کې هغه چې یوه ورځ یو کس یو حدیث راته ویلی و چې د حدیث ډېر بهترین دی. ما ولیدو هغه ډېر ښکلی حدیث دی. ما ټي وي کې هغه بیان کو چې یو کس راته یو حدیث خیالی، خو نما مې نه واخیسته. په بله ورځ هغه ما سره ملاو شو، ما نه خفه و چې تا حدیث بیان کړلو، ما ذکر د نه وکړلو چې هغه ما درته خیالی و. که نیت بدل شي، یو حدیث دپاره انسان مطلب خپلې نامې پسې وي. یو کس یې چې کتاب مې لیکلی و چاپ کول یې رده، ما چاپ کوی نه شو. یو کس ته ما وخیل چې دا کتاب مې لیکلی زه غواړم چې چاپ یې کړم. هغه نه یو للو پړاو یې کړلو، څو وخته بیا ورک شو. ومې لیدو بله ورځ بازار ته کتاب وروتلی دی، چاپ یې کړی دی خپلې نامې باندې. زه ډېر خوشحال شولم. ما وویل چې ما کتاب سره کار و چې چاپ شوی خلکو ته رسېدلی. ورسېدو ما دغسې کار نه دی چې ما په نامې شي، چا په نامې شي. دا ډېره مهمه مسئله ده چې انسان نیت خدایي وي، انسان نیت الهي وي، انسان نیت کې خدای نیولی وي. بس انده شی دی چې یو کار ته قیمت ورکوي. نو زه یو مثال درکوی شم. ته یو چا ته سلام کوي، مثلا استاد ته سلام کوي. خو استاد ته سلام دوه قسم ته. یو وارې استاد نه ډارېږي سلام ورته کوي، یا یو وارې استاد دې دپاره سلام ورته کوي چې نمبر زیات روکي، خیال مو وساتي سکول کې. دا دوره قیمت نه لري. یو وارې استاد ته سلام کوي دې وجې نه چې استاد مې دی، احترام یې کوم، ګران دی رانې، مینه ده دی، محبت ده دی. اوسه دا بیل شی دی. پلار قدر کوي دې وجې نه چې پلار مثلا پیسو کې پام ورنه کوي، یا مو ویینه، یا بالاخره بل څه دنیوي سوچ لري. یو وارې پلار قدر کوي دې وجې نه چې پلار دی، والدین دي، واجب الاحترام دي، او زه یې رستر کړی یم، ما باندې احترام واجب ده. دا ډېر قیمت لري. یو وارې ته یو کس ته پیسه لري، دولت لري، حیثیت لري، او څه کار د اوسه پیښیږي، څه په دنیا فایدې در راځي، سلام ورته کوي، ستړی مست اوسه کوي، کینې اوسه، میلاویږي اوسه، دوره حیثیت نه لري. یو وارې یو کس ته، یو غریب ته، یو بغیر د پیسو والا کس ته، یو مؤمن کس دغه ته سلام ستړی مست کوي، هغه سره میلاویږي، احترام یې کوي. دا بیل څه شی دی. مو اکثر داسې یا کوو چې دنه وخت کې جومات، امام برګاه، مدرسه، عالم چا سره تعلق دې دپاره ساتو چې یاره چې ته فایده تنه حاصله کړو دنیوي. دا یو څه دی. یو وارې مسجد، امام برګاه سره، مثال انجمنو سره یا عالم سره تعلق دې دپاره ساتو چې خدای ورنه راضي شي. دا ډېره غوټه خبره ده. دا ډېره مهمه مسله ده. ځکه یو مثال در کوم، یو کس ته اوبه ونیسي، مثلا څه اوبه وچېکه، کیدای شي هغه تږی نه وي، زه نه چیکم. یو کس ته اوبه ونیسي چې یاره اوبه وچېکه، هغه درته وایي مرور وي، داسې اوبه نه وچېکي. یو کس ته اوبه ونیسي چې اوبه وچېکه، هغه بل سړي خیال وساتي، سپین ږیری وړوکي هغه یې څه نه والي، د بل ته ویر که. نو که یوه کس نه وچېکلی چونکې هغه تږی نه و، د بل نه وچېکلی چونکې مرور و دسه، د دریم کس نه وچېکلی هغه دا احساس وکړو چې ایثار یې وکړو چې یو بل کس تږی دی، هغه تږي کس خیال یې وساتلو. دا ډېر مهم دی چې انسان نیت څه خیلتوي، انسان اراده څه خیلتوي، انسان اننه اندرون کې څه قصد و مقصد وي. نو دا دی چې یو کار ته، یو عمل ته قیمت ورکوي. کله ما و تاسو نیت خدایي شولو، اراده خدایي شوله، نو بیا هر یو شی الهي رنګ پیدا کوي، هر یو شی قیمت پیدا کوي. انسان زندگی کې صرف عبادت نه دی چې هغه قیمت پیدا کوي. هر یو کار، حتی کاروبار دی، کسب دی، استازي دی، زمینداره دی، هر یو شی
مو تاسو نهج البلاغه کې وحالي فی خدمتک سرمدا پروردگار ایمو ټول زندگی چې کومه د تو خدمت کې تیر شي هغه علی سکله تو فکر نیت سوچ الهی شولو ته هر یو کس سره نیک کار کې شامل دی شي کچېری ته کار کې وسینه خو ته وایې څه کامیابی دعا ورته وکړې ته وایې چې دا کار سر ته ورسېږي ته وایې چې دا کار وشي حتی دا زه ویلی شم څه لکه څنګه دعاونو کې راغلي اللهم اغني کل فقیر امام مقصد څه د دعا کوي امام دا دعا نه کوي چې خدایه زه فقیر یم ما غني کې امام یې څه هر یو غني هغه ته امیر کې دولت ورکړي ما تاسو ډېر یې کنه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه پروردګار موږ ته دنیا کې حسنه نصیب کړي اما قرآن مجید کې پروردګار علمي للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه حسنه اخشاته ورکو چې هغه دغه ځکه خلکو سره بهتر وي خلکو د لپاره ښه سوچ کوي خلکو د لپاره مخلص وي خلکو د لپاره خیرخوا وي د پس کوم کسان څه خلکو د لپاره خیرخوا دي هغه څه کسان دي چې ربنا فی الدنیا حسنه خدای هغه ته حسنه ورکوي اخیری نکته دا ذکر کوم چې انسان خلکو سره نیکو کارو کې شامل دی او شریک کیدای شي ټیک دی ته زور شوی سپینګیری شي بېواسه اعتقاد نشته دی خو کم از کم که خدای دولت درکړی دی ته یو دوه پنځه کسان یونیورسټۍ ته استوای شي سبق په ویلی شي تعلیم په ویلی شي چې هغه نه انجینیر جوړ شي ډاکټر جوړ شي عالمونه جوړ شي هغه معاشره کې خدمت وکړي که چیرې هغه ذرې سه معاشره کې خدمت وشي چونکې دولت پیسه تو په خرج کا او خوارۍ تو اوسې وکړه ټول ثواب کې ته اوسه شامل و شریک کړي پروردګار عالم د موږ ته خالص و مخلص نیت نصیب کړي تو دا څه پروردګار عالم صحیح مو هر یو کار قبول شي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته